حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ هغه پیغمبر علیہ السلام مبارک تا ورسره صحابه کرام دي هغه مبارکانو ته یو چیلې لالک دعوت وته ورکو. داسې خوش قسمت خلک دي صحابه کرام چې دا هغه کور ته بچ ملمه راتلو نه هغه ملمه بسوکو. دا هغه ملمه دي چې ملمه په لا مکان دي، هغه ملمه چې هغه الله جل شانه خپل ملمه ګرځولې دي. نو صحابي مبارک با دا الله حمد و ثنا وی چې نن زما کور ته هغه هستی راغلی ده. वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं. هغه د دوړو جانو سردار مبارک وي زما کور ته تشریف راوړی دی. زه کله هغه ته ګورم او کله خپل کور ته ګورم چې چرته زما کور او چرته د دوړو جهانو سردار مبارک. هغه صحابي مبارک هغه دعوت کړی دی او چیلې اعلان کړی دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې خوراک ته کېناستو نو خپل صحابو ته وایي چې غوښه خورئ او اډوکې مه ماتوئ، اډوکې ماتوئ ما. صحابو خوراک وکړو. کله چې فارغ شو د دواړو جهانو سردار مبارک په یو غټ لوښي کې هغه ټول اډوکې راجمع کړ او لاس مبارک یې د هغې د پاسه کېښو او صحابي مبارک فرمایي چې څه کلام یې ووي خو هغه مونږ ونه رېدو چې پیغمبر علیه السلام څه کلمات ووي. وایي چې هغه کلمات ووي چیلې غوږونه وڅنډل او پاسې د ودرېده. چیلې هغه بیا ولاړه وښه مزېداره. صحابي مبارک چیلې ځان سره روانه کړه، کور ته یې چې دننه کړه هغه بیبي یې ولیده. وایي داسې دي؟ هغه ورته وایي هذه والله شاتنا، قسم په خدای دا زمونږ هغه چیلې ده چې مونږ اوس حلاله کړې وه دا همغه چیلې ده. هغه ښځې وې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یعنی یو سړی د مخکې نه مؤمني او بیا هغه ایمانی جذبه زیاته شي او کلمه شهادت وایي نو د دې نه دا نه معلومیږي چې ګنې مخکې نه به کلمه شهادت نه ویلې. دا د خوشحالۍ او اظهاري چې لا اله الا الله یو سړی وایي، اشهد ان محمد رسول الله وایي، کلمه شهادت وایي. حضور